Audio Jungle. او موږ سره د وخت کې چیرمن اتحاد کمیټې نور غلام افریدي صاحب ولاړ دی او د هغې نه به پوښتنه وکړو چې د دوی څه مسلې مسایل دي لهذا دوی سره خبره کوو. جی نور غلام صاحب مننه. زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو موږ له وخت راکړو. جی یو کال وشو چې بلدیاتي الیکشن شوی دی خو اوسه پورې حکومت موږ له ₹1 فنډ هم نه دی راکړی. زموږ د دفترو مسله ده، زموږ د سیکرټریانو مسله، زموږ د اکاونټونو مسله ده. موږ صوبایي حکومت نه دا پر زور مطالبه کوو چې فوري توګه باندې موږ له دا اختیارات خپل راکړي او موږ له چې دا کم مسایل دي دا فوري توګه باندې حل کړي. ګورئ که تاسو وګورئ موږ په محله کې د صفایي سیسټم موږ ټیک کوو، ډیټ اف برث سرټیفیکیټ د شناختي کارت د ویریفیکیشن مسله راشي یا نور دغه رنګې د کوڅې مسله راشي، د نالۍ مسله سټایل دا موږ کوو. خو زمونږ ایم پی ای او ایم ان اے ګانو د هر درمۍ په وجه موږ له د اختیارات صوبایي ګورنمنټ نه راکړي، ځکه چې موږ له اختیارات میلاو شي نو بیا به څوک ایم پی ای پسې نه ځي، نو د هغې د هر درمۍ په وجه موږ له اختیارات نه راکوي. چیرې زموږ دا مطالبات پوره نه شو نو انشاءالله تعالی موږ به د صوبایي د لاهور کې خان د رهایشګاه زمان پارک مخې ته به دا ټول چیرمنان به د کې پي کې بوزوال ته به درنه ورکوو. او دویمه زه دا خبره کوم چې بدقسمتۍ نه موږ په داسې ملک کې پیدا یي چې د ایم ان اے او د ایم پي ای او د سینیټر کار دا یي چې په ملک کې دومره آبادي سیوا کېږي، دې لپاره د خوراک دومره ضرورت دی، د اوبو دومره ضرورت دی، دې لپاره د کورونو دومره ضرورت دی، د روزګار دومره ضرورت دی، هغه د نالیو د کوڅې او د ټرانسفارمر سیاست کوي. یو خبره کوم چونکې پارلیمنت قانون سازي کوي، پارلیمنت جوړ شوی دی د پاره دی چې هلته قانون سازي وشي، مطلب ایم پی ای ایم این اے صوبایي اسمبلی یا قومي اسمبلی هغوی قانون سازي کوي. بلدیه چې دی یو الګ محکمه ده، ټیک شوه. نو د بلدیات دپاره چې کوم فنډز دي دا د پارلیمنت د طرف نه او د فاینانس طرف نه تاسو ته میلاوېدل پکار دي. آیا د یو کال کې چې تاسو ته دا میلاو نه شو نو تاسو دې نه مخکې د دې سره مذاکرات یا څه خبره اتره کړې وه؟ موږ له 15 ورځې ټیم وزیر اعلی سره 13 مې زموږ مذاکراتي ټیم ملاقات کړی و، هغې چې 15 ورځو کې به دننه زه دا ټول اختیارات دا کومې شو دا به حل کړم. خو اوسه پورې وزیر اعلی سره تپوس هم نه دی کړی. لکه تاسو خبره وکړه چې د ایم ان اے او د ایم پي ای دا کار دی چې قانون سازي وکړي، خو بدقسمتۍ نه زموږ ایم ان اے او ایم پي ای د ټرانسفارمر د نالۍ د سټریټ لایټ د کوڅې او د واڼۍ سیاست کوي. نو موږ د دې هم ډېره زیاته غندنه کوو. او دویمه دا خبره کوو که موږ له دا اختیارات را نه کړل نو انشاءالله دې اسمبلۍ حال مخې ته او څومره کې پي کېږي چې څومره زموږ تحصیل چیرمنان دي ټوله صوبه به موږ په 5 فروری باندې که موږ لاهور ته پهله به لاهور ته ځو که لاهور ته نه ټوله صوبه به انشاءالله موږ جام کوو او د دې نه به د اختیارات په زور باندې انشاءالله. په 3 دسمبر باندې د پی ټي آی چیرمن عمران خان وایي چې زه اسمبلي ډیزالو کوم، تحلیل کوم. آیا که دا اسمبلیانې تحلیل شي نو بیا به ستاسو لایحه عمل څه وي؟ که دا اسمبلیانې تحلیل شوي نو بیا خو به حال لري زمونږ دا لایحه عمل وي چې د هغې نه مخکې موږ صوبایي ګورنمنټ ته دا مطالبه کوو چې په 2-3 ورځې دې 2-3 ورځو کې قانون سازي دی وکړي، موږ له د خپل اختیارات وکړي، هغې نه پس د اسمبلي ډیزول کړي. هغه د هغې کوم دی دلته دې وخت کې یوم سیاه تاسو نن مناوو، همدغه خبره ده. نن زمونږ په ټوله کې زمونږ احتجاج دی او ټولې صوبې توګه باندې موږ مناوو او د هغې دا پروګرام هم د هغې سلسلې یو کړی ده. ډېره مننه، مهرباني خوشحاله شي. دا جی نور غلام افریدي صاحب موږ سره چیرمن اتحاد کونسل او دوی خپل اظهار وکړو د خپلو خیالاتو چې یو کال نه تر اوسه پورې دوی ته هیڅ قسم څه فنډ یا نور څه نه دي میلاو شوي، چونکې دا د بلدیاتي نمایندګان دي او خلک د دوی نه دا تمه لري چې د دوی د بنیادي مسایل چې کومې دي د کوڅې، د مالیې، د سړک، د اوبو، د بجلۍ، دا مسایل دوی خلک حل کوي، چونکې دا صوبایي حکومت په لاس کې اخیستې دي او د دوی بار د وینا نه باوجود صوبه چې دی دوی له دا اختیارات نه ورکوي او دوی نن یوم سیاه مناوي.